बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ोर खान मा तاسو ګورئ تحقیق نیوز د کاټلنګ عوام د پاره یو لوی خوشخبری رشید میډیکل سنټر کې ولاړې ما د غلوی خوشخبری څه ده زه سرسری لکتا سوی ما چې د صوبایي ګورنمنت د اړه د پری اوپیډي چې کم اعلانات شوي دي کم انعقاد کیږي په هغه کې رشید میډیکل سنټر هم شامل دی او صدقه پری اوپیډي د پاره با دلته کې د علاقې یو مریض څنګه دغه سہولت په اخلي دغه تفصیل به هم مونږه د رشید نه تپوس کو رشید احمد زموږ سره موجود دی کم چې د رشید میډیکل سنټر اونر دی مالک دی خو زه تاسو سرسری وایم چې یو دوی به هغه نمبر هم تاسو وسوي چې په کم باندې شناختی کارت نمبر لګل دي هغه کې به تاسو وایي چې ته د دې اوپیډي لپاره ایلیجیبل یې او کنه کله چې تاسو ایلیجیبل یې نو بیا به راشئ رشید میډیکل سنټر ته د سکرین باندې به تاسو ته صحت کارت کاونټر او دغه افیس ښکاري دی کې به تاسو ځان خپل اندراج وکړي د اندراج نه پس کچری یو سړی د کاټلنګ سړی دی او هغه په دې ځای کې اندراج خپل نه دی کړی نو هغه د دې ځای نه خپل علاج نشي کولی هغه چې کوم ځای کې خپل اندراج وکړو نو هغه به هلته کې بیا د هغه ځای نه به پري اوپیډي سهولت اخلي مزید په دې باره کې مونږ خبرې کوو د رشید احمد سره څنګه چې تاسو سموي د رشید میډیکل سنټر اونر دی رشید بھائی ډېره مننه یو ډېره د دې علاقې د غریب عوام لپاره یو خوشخبري ده لږ زمونږ د کتونکو ته تفصیلات ووایي چې دا میسج به دې په کوم نمبر باندې لیږي بیا مخکې څه طریقې کار دی د دې او پی ډي به څه حساب وي د دې د میډیسن به څه حساب وي دا لږ زموږ د کسانو ته زموږ د کتونکو ته لږ په تفصیل باندې ووایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې خو ضرور به ستاسو هم ډېره شکریا ډېره مننه چې رالې او د اویرنس په باره کې چې دا د نیک میسج دی نو صوبایي حکومت چې څنګه صحت کارډ د دې پروجیکټ تقریبا موږ سره 4 کاله وشو او دا په دې کې پی کې تقریبا د 2016 شروع دی اوس دا شن د صوبایي حکومت د او پی ډي یو اعلان تاسو به کتلی چې زموږ منسټر صاحب هیلث منسټر اختشام صاحب کړو په سلسله کې نن زموږ د کاټلنګ د عوام د لپاره رشید میډیکل سنټر هم ماشاءالله سلیکټ شوی دی په سلسله کې موږ د میسج تاسو ته کنوي کوو چې تاسو څومره د تحصیل خلک دي که د تحصیل نه بارم دي خو چې دا کم اسپتال ته یو پرندې د ده اندراج شو نو دی بل هاسپټل ته بیا نشي تللی نو یو خدا خبره ده چې کوم پیشنټ 9930 9930 دې ته خپل د ان ای سی نمبر دی اولیږي نو د دو ته به یو میسج راشي چې تاسو او پی ډي میں شامل ہے تاسو د هاسپټل ته تللی شو تاسو د او پی ډي ایلیجیبل یې هغه چې خپل اسپتال ته راځي نو خپل شناختی کارت او ورسره د خپلو ماشومانو پارمبې دا ځان سره راوالي نو که د ده پلار او د ده فیملي ایلیجیبل دی نو میبي چې د ده ماشومان هم هغه موږ سره انټري کولی شي خو پارمبې به دې راوړي دې چې کله موږ سره اندراج وکړي د دې پروسس به نن شروع شي او دا چې کله د دې موږ سره لیمټ دی چې هغه برابر شي نو هغې نه بعد به بیا ګورنمنټ د او پی ډي اعلان وکړي انشاءالله عوام ته دا دغه دی چې کلم تاسو د نن نه راځئ نو لومبې خپل میسج ګورئ چې تاسو د دې سیز ایلیجیبل یې او که نه هسې کړو نه کېږي دا میسج د دې لپاره دی چې د خپل شناختی کارت نمبر مطلب 9930 ته لیږي 9930 باندې به دوی خپل شناختی کارت نمبر ولیږي د هغې نه پس به دوی ته میسج راشي چې دوی ایلیجیبل دي او که نه بیا به دوی راشي رشید میډیکل سنټر ته د دې د او پی ډي لږ راته ووایه چې مخکې د دې او پی ډي اندازه شي چې کله به کولاویږي کله نه به تاسو بیا په دې باندې علاج کوئ هسې نه چې لکه تاسو یو سړی راشي هغه اندراج وکړي بیا به بار بار وایي چې یاره زما په رشید کې علاج نه کېږي زه رشید میډیکل سنټر ته لاړ شم انې باندې راته کوي نو دا لږ زموږ د کتونکي لږ اویر کوي لږ کلیر کوي هسې نه چې سبا بیا په دې باندې دوی وایي په دې سیز خو انشاءالله منسټر صاحب کافي کار کړی م دی د سټیټ لیب سره زه خو ډیټ خپل طرف نه نشم دا کولی ځکه چې دا په د بر سټیټ لیب نه موږ ته د هغې په باره کې ولیټر کېږي چې دې تاریخ نه خو انشاءالله امید دی چې دا موږ چې څومره پورې اورېدلي نو 1 اګست نه شروع کوي به انشاءالله او پی ډي کې به کوم علاج لپاره د دې دا لږ معلومات هم دا راسره شیر کړي چې کوم ده نو جی پی پریکټس دې ته وایي جی پی مطلب دی چې میډیکل افسر چې کوم په هسپتال کې ناست دي هغه هر قسمه پیشنټ کتی شي هغه ایم بی بي ایس ډاکټري او پیشنټ راځي او هغه کتی شي په هغې کې مریض ته څه ضرورت وي او ډاکټر څه موضوع ګڼي چې دته دې ضرورت نو هغه څیز به کېږي دا نه ده چې بس یو مریض راشي هغوی ما له ټسټونه او ایکس رې او الټراساونډ دا وکړه دا وکړه ما ته پڼ دویانې وتړه دا نه ده چې بس څومره ضرورت دي د هغې مطابق په هغه ته میډیسن لیکلی کېږي د هغه انویسټیګیشن به کېږي د هغې مطابق ډاکټر وګڼي چې دته ایکس رې ده دته ټیسټ دی یا کوم میډیسن لیکي نو بس هغه به هغه ته هغه څیز ملاویږي کوم چې ډاکټر صاحب وګڼي چې دته د څیز ضرورت دی او ښکاره خبره ده یو سړي
اکسیډنټ کړی درځي کړی دی لاس په خوږ ده نو الریډي ایکس رې کوي یو سړي ته درد کېږي به د یورین ټیسټ کوي خو که اوس یو مریض هسې وایي چې ما ته میډیسن راکړه چې زه به دا دې ځای نه اوسم او زه به یې کلي کې بل کس ته ورکړم یا به یې ځان ته خرڅ کړم دغه سوچ په زما په خیال د هغه غلط وي داسې به نه دې کې علاج کم کېدی شي او په دې کې هسې نه چې لکه اوس د هغه بیماري ډېره غټه او بیا سبا ورته هاسپټل چې دی نو انې باندې کې په دې حواله باندې راته ووایي ګوره چې کله غټه مسله شي نو هغه خو په صحت کارت کې تاسو ته پته ده چې لکه که سرجري ته یو مریض لاړو نو هغه په صحت کارت کې به وشي که هغه پرس که داسې مریض چې هغه اډمټ کول غواړي او د مسله ډېره اوږده ده نو هغه هم په صحت کارت کې هم په ایم ایم سی کې هم د هغه فری کاسټ سرجري کېږي دلته به ډاکټر صاحب وګوري چې بھائی تاسو ایم ایم سی ته لاړ شئ یا ډي ایچ کیو هاسپټل ته لاړ شئ چې کوم ډېر شي ځینې غټ هاسپټل دي د صحت کارت اول ته اډمیشن کېږي اډمټ کا یا موږ سره اډمټ کېږي ورځ دوه اډمټ کېږي نه موږ سره په صحت کارت کې به اډمټ شي دوباره په دې کې به ورته فری ټیسټونه او فری میډیسن میلاوي اوس یو مریض د دې قابل دی چې لکه موږ سره شپه کول غواړي او دې ضرورتمند دی چې دې موږ سره 2 شپې وکړي نو بالکل موږ صحت کارت ته بیا کنورټ کوو په صحت کارت کې به دا هیل شي بس هغه ډېره مننه د رشید احمد رشید میډیکل سنټر د اونر خبرې تاسو اورېدې زه یو پیر بیا د خپلو کتونکو ته دا خبره ریپیټ کړم چې خپل شناختی کارت نمبر به په دغه متعلقه نمبر 9930 باندې به سینډ کړئ تاسو ته به یو میسج راشي که تاسو ایلیجیبل یې نو تاسو به راشئ کاټلنګ رشید میډیکل سنټر لونفورډ روډ باندې هاسپټل دی تاسو ټولو لیدلی هم دی چې چا نه لیدلی هغوی دپاره هم دا میسج دی دلته به راشئ صحت کارت کاونټر کې به تاسو خپل اندراج وکړئ د اندراج نه پس چې تاسو خپل فارم به بر سره راوړئ اندراج تاسو کمپلیټ شو بیا چې کله نه دا پروسس پوره شي د ګورنمنټ لاړه کمپلیټ او پی ډي اعلان وشي چې د دې تاریخ نه د او پی ډي اوپن ده دغه مریضان دلته کې راتلی شي هغه به ان شاء الله موږ ستاسو په وساتت باندې هغه میسج بیا دې خلکو ته کنوي کوو چې هغه پروسس برابر شو موږ سره دومره کسان رجسټرډ شو نو دغه کسانو ته به موږ وایو چې د پلانکي تاریخ نه او پی ډي سټارټ شو نه هغه پیشنټ بیا خپل او پی ډي پروسس به دغه ورځ نه شروع شي صحیح شو ډېره مننه مزید رشید بھائی دا خبرو کړه چې دا به هم مونږه میډیا کو په میډیا باندې بیا مونږه د عوامو ته اواز ورکو زه ظهور خان اجازه غواړم د الله په امان